شهید هم دی. نو بهرحال دین واقعاتو نه مقصد زما دا دی چې الله تعالی دلته قران کې ویلي دي چې تاسو به دا موعدی دا جبا دا قسمونه دا به د دوکې ذریعہ نه ګرځوي. ولی د دې نقصان څه دی؟ نقصان د دې دا دی جی فتزل قدم بعد ثبوتها. د یو کس قدم هغه به پس د مضبوطیانم چې دی نو هغه وخویږي. مطلب دا دی تاسو ته نور خلک وګوري نو غیبم بیا د موعدی خلاف ورزي شروع کی. یو خبره او بل خبره دا چې خلک به دا شانتی وي چې هغه اسلام طرف ته مایل شوي وي. نو چې تاسو احد شکنې شروع کوي وعده خلافې شروع کوي خپل قسمونه ماتوي نو هغه باندې بسوشي نو داغه نقصان بداو شي چې هغه چې کم کسان مسلمانېږي اسلام طرف ته راغب وي نو هغه بس تاسو د وجې نه رستو شي. هغه به اسلام نه قبلې وي مسلمانان دا شرط جب کوي هغه دغه کوي وعده کوي هغه سر ته نه رسي قسم کوي هغه سر ته نه رسي نو تاسو به د کافرانو د پارم د رکاوټ ځای وګرځي. دې د وجې نه هغه مسلمانان رونه زموږ چې کوم غیر مسلم ممالکو کې پاتې کیږي نو هغه چې کافرانو سره کوم معاهدې راځي مثال تور باندې کوم معاملات راځي نو هغه لپاره کار دانی چې هغه سخت پابندي کوي چې هغه داونه وي چې مسلمانان چې نو هغه د خپل جبو خلاف ورزي کوي د خپل وعدو خلاف ورزي کوي هغه داونه وي. بلکې تاسو له یو داشن کردار ادا کول پکار دی چې هغه کافران تاسو ته وګوري او دغه د وجه ناغي مسلمانانو طرف ته اسلام طرف ته راغب شي. الټا چې تاسو ته په دروغ باندې قسمونه خوري الټا چې تاسو سره معاملات د دروغ کوي نو غي بس تاسو د وجه نه اسلام طرف ته راځي کو اسلام نه بلری کیږي ای خو بل اسلام نه لري کیږي. د دې د وجه نه د خبرو خیال ساتل پکار دي او بیا دغه ګنام ډیره سخت ده چې الله تعالی سخت عذاب بده په دې ملاوي. کو د کافر د پاره ته د رکاوټ ذریعہ وګرځي نو دا بسشي دا با پدې باندې بس ته سخت عذاب ملاوي. نو بهرحال الله تعالی دې آیتونو کې هم دا خبر کړی دا الله تعالی فرمایي ولا تتخذوا ايمانكم او منی سیتا سو قسمون خپل دخلا د دوکې ذریعہ بینکم خپل میانس کې فتزل قدم پس وبخویږي یو قدم بعد ثبوتها پس د مضبوطیا دا غینا یعنی مطلب دا کافران مساس دو بجنا منیش وتذوق السوء او سکی بتاسو عذاب بد عذاب بما صددتم په سبب د دې چې تاسو من کړل کافران عن سبیل الله د الله تعالی دلارینا خلقم د الله تعالی دلارینا من کړل رکاوټ ذریعہ د غي د پر وګرځي دی نو دا کار بد ولکم عذاب عظیم او تاسو د پاره بلوی عذاب وی دا ورپسې چې ته دې باندې سبا خبره کی الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا